السلام علیکم. زمونږ اسټیبلیشمنٹ او حکومت دا کوشش و چې کم قانون سازی مو وکړه 26ویں ترمیم کې مو سپریم کورټ تباه کو کابو مو کو ایکسټینشن مو وکړي مدت ملازمت مسیوا کو بس مونږ به خپه سکون سره ناسیو او لس 15 کاله به حکومت کو خو یو د انسان فیصلی او یو منصوبه او یو د الله منصوبه او الله ډیر بهترین منصوبه ساز دی. په امریکا کې چې الیکشن شو ډونالد ټرمپ راغی نو حالات یکدم بدل شو او دلته کې د هر چا سره ډېر فکر شو چې ډونالد ټرمپ خو د جو بایدن غونته سړی نه دی چې پاکستان کې په هر ظلم جبر بدترین تشدد باندې به خاموشي په فراډ الیکشن بم خاموشي ټرمپ به आवाज چوي. نو دغه پریشانی شو چې بیا زموږ مشران محمد بن سلمان ته سعودي ته لاړو وزیر اعظم صاحب هم لاړو او هغوی سره خبرې وکړي. بیا یو درې څلور شخصیات پاکستان ته راغلي دي پر اصرار تور او میډیا ول ډېر توجه نه ورکوي یا په میډیا پابندي ده چې ذکر به نه کوي. خو د دې ذکر امیر عباس یو صحافي دی په خپل ویلا کې وکړه. یو سړی دا دی چې د هغې ویزټ نه پس چې سعودي عرب ته موږ ټول تللي دي د مشران بیا د سعودي عرب نایب وزیر داخله راغلی په پاکستان کې او د هغې ورځو نه پس دلته دی او خلق دا وی با خبره چې اب مذاکرات او ډایلاګ او پدې کې څه رول ادا کوي. بل یو د امریکې ډېر اهم سړی دی او د هغه نوم دی ولی نصر چې دی بیسیکلی ایرانی امریکن دی ایرانی نجات امریکن ورته د ایران پیدایش دی او بیا امریکې ته تللی دا ډېر قابل سړی دی. دا د جان هاپکنز یونیورسټۍ پروفیسر دی ډېر کتابونه لیکلي په سیاست باندې په معیشت باندې او الته کې د سټیټ ډپارټمنټ مشیر هم پاتې شوی او په ډېر تھنک ټینک کې ډېر خصوصي رول دی او خلک د ده رایې له ډېر اهمیت ورکوي. ولی نصر هم د ډېرو ورځو راسي درېیمه یا څلورمه ورځ ده چې پاکستان کې دی او دا هم یو ډېر اهم ساين دی چې څه داسې بیک ډور مذاکرات یا څه خبره روانې دي چې دا سړی دی. درېیم د چاینا نماینده خصوصي هم په پاکستان کې دی او هغه هم د ډېرو ورځو راسي دی او دلته کې چې څه کېږي پسې پرده هغې کې د دې ټولو خلکو څه رول ښکاري. بیا امریکای سفیر ډونالد بلوم سره اسحاق ډار ملاو شوی دی او هغه هم خپل جړه فریاد به ورته کوي. نو دا ډېر ډیولپمنټ روان دي. د 24 نومبر نه مخکې د عمران خان پکې ضمانت هم شو خو بیا یې پرون یو بل جعلي کیس کال پس د دهشتګردۍ وکړو او دا صرف دی له دې چې په سبانه باندې لا دې زموږ په کنټرول کې او په جیل کې. نو پولیس چې دا داسې جعلي کیسونو کې ورچي اټولو ته پته ده ځکه چې په عمران خان باندې په 70 سال کې یو کیس نشته او په 71 سال کې اوس 230 کیسونه دي او لا روان دي. نو کو په یو کیس کې هغه څه جرم کړي او ثابتېدو کې دی شي نو بیا به 230 کیسونو ضرورت نه خو وایي ته پته ده چې هغه نه مورل کرپټ دی نه پیسه د کرپشن دغه دی خو صرف هغه کابو کولو دپاره په هغه جعلي کیسونه هغه د ساتلو دپاره یو عدالتي نظام د جبر په دباو کې دی او هغه ته ضمانت نه ورکوي. نو د عمران خان ضمانت د عدالتونو نه دی ابا د طاقتورو خلکو د مرزه دی. نو دا ډیره بدقسمتي ده د آئین او قانون سره مذاق دی. بل یو خبر دا ده چې په دومره سخت وخت کې د حکومت چې کم اتحادی دی پیپلز پارټي کې بلاول زرداری هغه د ملک نه لاړو څوک وایي یورپ ته لاړو څوک وایي دوبۍ ته تللی دی. نو دومره کریټیکل ټایم دی 24 نومبر را روان دی اسلام آباد ټول سیل دی او بلاول لاړو. نو ډېر عجیبه ډیولپمنټ کېږي ډېرو خلکو ته پته نی خو دا څه شخصیات چې پاکستان کې راغلي زموږ مشران چې سعودي ته تللي ټرمپ را روان دی نو دلته کې یو پریشانی ده او د ټولو پریشانی مرکز چې دی هغه عمران خان دی ځکه چې دوی عمران خان په جعلي دوکه طریقه د
سیاست نه اوټ کوي او هغه ورته د غر غونته ولاړ دی او د دوی سره علاج نشته. نو څه چې کیږي د عمران خان خلاف یا د عوامو د خواهشاتو خلاف یا د هغوی د مینډیټ توهین چې کیږي دا د پاکستان بنیادونه ته نقصان رسوي. نو د خدای دپاره د عوامو او د پاکستان باندې رحم وکړي، د عوامو صحیح نمایندګانو له اختیار او اقتدار ورکړي. دا فام 47 جعلي اسمبلی چې دا دوی هیڅ مینډیټ نشته، دوی صرف د خپل کیسونه ختم کړل، د نیب قوانین بدل کړل، ځان اخلاص کو او دوی چې د اقتدار نه خلاص شي سیده به لندن او پیرس او امریکې ته تښتي، پاکستان کې به زه او ته پاتې کیږو او دا پاکستان زمونږ دی. نو ستاسو دپاره خو هغه یورپ ملکونه جنتونه دي، زمونږ دپاره دا پاکستان ولې دوزخ جوړوي؟ ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ په لازمونو کې لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.